السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله به یې، د ژوند په مزو کې به یې. عزتمندو په منصیره کې یو قیامت تیر شو. ډیر زیات بد حال دی. د یوې جینۍ په سر باندې دوه ښایسته ښکلي ځوانان ډیر بې دردۍ سره قتل شول. دومره په ظلم زیاتي سره قتل کړي دي چې د انسان عقل ورته حیران شي. عزتمندو دا ځوانان په څه وجه باندې قتل کړل او دا دومره غټ ظلم چا وکړو؟ راځئ عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. عزتمندو الله تعالی دې رحم وکړي. هر سړی دومره ظالم شوی دی چې څه حد نه لري. د پښتو په معاشره کې د چنګیز خان او د هلاکو خان ریکارډونه مات شول، ځکه چې روزانه د پښتو معاشره کې نوي قتلونه رامخته کیږي او د مخنیوي هیڅ څوک نشته دی. داسې یو ځوان نشته دی چې پاسی او دا دلګان ظالمان معاشرې نه صفا کړي. عزتمندو منصیره کې داسې کار شوی و چې یوه جینۍ وه او درې کسان پې مین وو. یو ویل زه به کوم، بل ویل زه به کوم او بل ویل زه به کوم. په دې کې خبره روانه وه. ظاهره خبره ده چې کم یو کس طاقتور دی، مالخال دی، ورسه هغه به دا جینۍ کوي. دې کې یو ظالم درنده انسان و چې لږ مالخال هم ورسره و، لږ مالداره و. دقه دوه کسان یې ونیول، د کومو کسانو چې دا جینۍ خوښه وه. دواړه هلکان یې یو شاړې یعنې یو دشتې ته بوتلي دي. اول یې والله په نازک ځایونو یعنې سترګو باندې، غوږ، خوله کې سور مرچکې اچولی دی او بیا ډېر بې دردۍ سره قتل کړي دي. منصیره کې ځای په ځای خلک راوتي دي، روډونه یې بند کړي دي. د دو کسانو په حق کې اواز اوچت کړی دی چې دوی ته د انصاف میلو شي، خو انصاف کم دی. ښه ظالم قاتل په تښتېدو کې بریا شوی دی. زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې دا قاتل دې زر تر زره گرفتار کړل شي او سخت نه سخت سزا دې ورکړل شي چې آینده دپاره بل هیڅوک داسې کار ونه کړي.